ملګرو په غب کې ښځې د طلاق واقع کیږي. راځي د مولانا اسماعیل صاحب ګورو به مزید خبرې کوو. کا خو که په غب کې هم چرته وکړه ایجاب و قبول وشو نو نکاح وشو. یعنې په غب کې کله کله په دې ډرامو کې خلک ښځه او سړی یو بل سره نکاح وکړي دا خو ډرامه ده که نه ګپ دی. دا په هغه خبرو کې دی چې جدهن جد و هزلهن جد رښتیا هم رښتیا دي او ټوکې او ګپ هم رښتیا دی. نو نکاح او طلاق دواړه داسې دي چې نکاح چا په ټوکه کې وکړي یو بل سره زنانه او نارینه یو ځای شو خلک موجود دي ناست دي او نکاح یې وتړو او دا ګپ لګوي دا په ډرامه کې څه کردار ادا کوي نو نکاح وشو. ته نشي ویلی دا خو ګپ نه ګپ نه چلیږي. دغه شانې په ګپ کې په ټوکه کې طلاق ورکړه ښځې له او دا خو ډرامه وه زمونږ دا خو خاکم جوړوله. نه چې ښځې له طلاق ورکړه نو طلاق وشو. که دا یې ښځه وه او طلاق یې ورکړه ورته یا یې ووې په ما دې ښځه طلاق یې که دا کار شو هغه شو نو ښځه طلاق شو.